بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو مونږه اوله کې چې کتاب شروع کو کنه، اوله کې ناول خطبه ویله. دا خطبه نه باندې بیا د څوکړه چې کتاب الله تعریف وکړو او چې کتاب الله څه ته او بیا په کتاب الله کې دی چې را سلوړ تقسیمات دي او په سلوړ تقسیماتو کې شل قسمونه دي. ناشل قسمونه هغه اجمالا وي او په سلوړ تقسیماتو کې وجه د حسن دی پکې وی چې یو پنځم کې بل تقسیم دی چې هغه ټولو د شامل دی. هغه کې چونکې جدا نه دی نو هغه پکې دغه دغه نه کو ډېر اهمیت ورور نه کو. او بیا وی چې لاولنې تقسیم د هغې څلور قسمونه دي. د نظم د الله علی المعنی، خاص، عام، مشترک او مؤول. نو خاص تعریفي ذکر کو، بیا د خاص حکم ذکر کو، بیا په خاص باندې د خاص په حکم باندې او تفریعات په دوه حکمونو باندې او تفریعات د څلور او د دریو په میچ کې چې دنه دا دوه سوالات جوابات دای ذکر کړل. بیا د خاص خو د ډېر قسمونه دي خو د په ګډې ځات د کی امر او نهي. نو د امر خبره شروع کړل چې امر څه ته وایي. امر د سره پر راځي، د وجوب د پر راځي، کده استحباب د پر راځي، کده اباحت د پر راځي، کده توقف په کو کسب کو. امر بس په ذریعہ سره ثابتېږي، د فعل په ذریعہ سره ثابتېږي، که صرف د قول په ذریعہ سره ثابتېږي. او دا امر چې دا تکرار په دې سره راځي کنه راځي، تکرار تقاضا کوي که احتمال لري که صحیح حساب کتاب دی لري. نو دا ټول خبرې وشولې. بیا د امر نو ځګر شو مامور به تور وړو. وي مامور به چې نه دا بیا مقید وي یا موقت وي، دا یا مطلق وي. نو دا مامور به مقید څلو قسمونه دا ذکر کړل. بیا لکه په مامور به کې چې نه پرې کې لکه حسن پکار دی. دا غي د حسن خبره وکړه چې حسن لعینه او حسن لغیره دا خبره تر وکړه. چې دا امر ختم کو بیا نه ته وړو. بنهي کې د نه تعریف وکړو، د نه حکم وي، فواید قیود دای په کوول، د نه مثال وي، د نه مبارک بیا دا چې قبح به موجود ده. نو قبح لعینه او قبح لغیره افعال حسیه او شرعیه د کم یو نه نهي په کم طریقه باندې راځي. نو په دې کې امام شافعي رحمۃ اللہ علیه زموږ اختلاف او دا خبره اترې وشولې. نو خاص ختم شو. اوس د کتاب الله په تقسیم اول کې دویم نمبر قسم چې هغه لاولنې تقسیم چې نظم د الله علی المعنی ده. دا دویم قسم بیانې عام. نو چې عام او ست ویل کې د عام تعریف لغوي کوي چې ما يتناول افرادا متفق الحدود على سبيل الشمول. ما يتناول افرادا متفق الحدود على سبيل الشمول. ما يتناول افرادا متفق الحدود على سبيل الشمول. نو ما يتناول افرادا دا اولنې قید ده. ما يتناول افرادا چې افراد ته شامل وي. او دویم نمبر متفقه الحدود یعنی داسې چې هغه متفق وي د حدود په اعتبار سره. او نمبر 3 على سبيل الشمول دا درې قیدونه وي. نو اوس په بدی سره درې قیدونو فائدې به بیانې چې هغه د تناول افراد وي. نو دې سره د سووتو په دې سره خاص وته. خاص په درې قسمه ده: خاص العين، خاص النوع او خاص الجنس. نو خاص العين خو دې آزاد خبره چې دا وته ده او دا جری دا نور. نو خاص الجنس او خاص النوع نو دا اگر چې مفهوم کلی ته شامل دي او افراد ته شامل نه دي. افراد دا غیر مفهوم کلی او افراد نه وي نو هغه دی وته. او بیا متفقه الحدود په دې سره دینه داته دغه وته مشترک. ځکه چې مشترک چې په کوم افراد باندې دلالت کوي او دا غي حدود چې دا مختلفي تعریفات مختلفي لکه قرأنا نه دا حیض او د قرء په منځ کې د حیض او د طهر په منځ کې مشترک ده او د قرء حقیقت بدل ده او د حیض حقیقت بدل ده. على سبيل الشمول وي. نو په دې سره دغه وکړه د نکیره منفیه. ځکه نکیره منفیه ټول افراد ته شامله یې غني. نو په دې کوم خبره کوم دا وای به زمخه. ثم لما فرغ المصنف رحمت الله علیه وی کله چې فارغ شو مصنف رحمت الله علیه عن بیان الخاص باحکامه دا خاص نصره د احکام د دینه واقسامه دا خاص د اقسامونه نو شروع وکړه فی بیان العام په بیان د عام کې. فقال نو فرمای واما العام فما يتناول افرادا متفقه الحدود على سبيل الشمول. دا بیان باندې یادول غواړي
فما يتناول افرادا خاص دا عام دا هر هغه اسم دی چې شامل وي داسې افراد ته چې هغه افراد متفقه الحدود دا د حدود په اعتبار سره متفق وي او على سبيل الشمول فكلمه ما وبدي ما يتناول افراد نګوره دا سبق دغه خلاصه ده چې په يتناول افرادن کې به خبره کوي متفقه الحدود کې به کوي او په على سبيل الشمول کې به کوي لاول فما يتناول كده ما عبارة عن لفظ موضوع دا عبارت ده لفظ موضوع لأن العموم لا يجري في المعاني لغا عموم بمعاني کی نہ جاری کی بلکہ عموم الفاظ کی جاری کی والعام من اقسام وجوه النظم وضعا او عام چې نه د اقسام او د وجوه د نظم ده يعني الګي ویل شو کنه وجوه نظم وجوه او طریقې د نظم د الله على المعنى دا کله خاص بشان د خاص وبقوله يتناول افرادا يعني مصنف رحمه الله چې دا وی چې عامه ته لګيږي چې شامل وي افراد ته نو خرج الخاص په دې سره کې سوته خارج وي سوله اما خاص العين فظاهر خاص العين کو ظاهره ده يبقى خاص العين کې د سر نه افراد وینو واځو به باندې دا کو ظاهره ده واما خاص العين خاص الجنس والنوع خاص الجنس او خاص النوع خاص الجنس او خاص النوع څه ته ویلګه ها خاص الجنس چې هغه په مخصوص جنس باندې دلالت کوي او خاص النوع په مخصوص نوع باندې دلالت کوي په نوع باندې لکه رجل دا خاص النوع ده نو د دې لاندې افراد باندې دلالت نه کوي لکه په یو سړي په دوه سړي په درې سړي په لس سړي په دې باندې کوي خو په مفهوم کلی باندې دلالت کوي په مفهوم کلی باندې کوي لکه رجال اوس معنا درې سړي لس سړي شل سړي نو دا عام دی او رجل جنان دا عام نه دی عام ادنان اگر چې افراد ډیر دي خدا مفهوم کلی ده پوه شو به معنی او دا شان دي خاص الجنس لپاره مثال لکه حیوان دی انسان دی انسان نو د انسان لاندې زنانه هم راځي نارینه هم راځي خو لکه دا مفهوم کلی باندې دلالت کوي په دغه باندې دلالت نه کوي په افراد باندې دلالت نه کوي پوه شو به معنی نو اما خاص العين فظاهر واما خاص الجنس والنوع فانه يتناول مفهوما كليا چې دا شاملېږي مفهوم کلی ته افراد ته او فردا واحدا یا دا صدیقی دا خاص الجنس او خاص النوع په یو فرد باندې هو يحتمل الصدق على الكثيرين او دا احتمال د صدق لري په ډیرو باندې وليس هو بموضوع للافراد بنفسه يعني دا جنس او نوع د افراد لپاره دا نوی وضع شوی د خپل ذات په اعتبار سره لکه پوه شو به معنی وکذا خرج اسماء العدد او په دې سره اسماء العدد هم وتل اسماء العدد لکه 2 3 4 5 6 7 8 دا دی وتل ځکه چې دا هم په دغه باندې دلالت کوي او دا په افراد باندې دلالت نه کوي په افراد باندې دلالت نه کوي عدد چې کنه دا په څه دلالت کوي نو عدد چې نه دا په اجزاء باندې دلالت کوي په اجزاء باندې څنګه لکه ګوره ته 8 دا د 9 جز دی 2 د 3 جز دی مطلب چې 2 لري کې جو 3 پاتې کیږي نه پاتې کیږي خو څه به معنی او د 4 دا د 5 جز دی که 4 لري کې جو 5 پاتې کیږي نو دا د افراد باندې دلالت نه کوي د اسماء العدد په افراد باندې دلالت نه کوي بلکې په څه دلالت کوي په اجزاء باندې دلالت کوي و اجزاء چې کنه دا د کل حصو ته ویل کیږي اجزاء څه ته ویل کیږي د کل حصو ته ویل کیږي او دا کل د اجزاء نه جوړ وي اجزاء نه وره اجزاء د کل حصي وي او دا کل د اجزاء نه جوړ وي او په جزء باندې د کل اطلاق نه کیږي په جزء باندې د کل اطلاق نه کیږي لکه ما ته وې اسماء العدد 5 دا د چی جزء ده دا چی د 5 نه جوړل یعنی یو 5 یو سره یک نه او 5 ته چی ویل شي زویمه دا انسان ده انسان کل ده دا وګ د جزء ده او لاس د جزء ده او خپل د جزء ده نو دا انسان د دې نه جوړیږي کنه چې کله دا اعضاء دي شي کنه خو ید د زید ته زید ویل شي او چې وس د دې افرادی کنه لکه انسان دی زید عمر بکر نو دا انسان دا جنس دی او دا نور د دې افراد دي نو انسان ته زید ته انسان ویل شي کنه عمر ته انسان ویل شي کنه په دې باندې پوښتنه تاسو په جز او په کل کې تاسو فرق ولید په جز او په جزئی کې په جز او په جزئی کې فرق دی افراد لکه په خپل کلی باندې صادقيږي او جز په خپل کل باندې نه صادقيږي
نو وکذا خرج اسماء العدد په دې سره اسماء العدد وتل ولې لانه يتناول الاجزاء دون الافراد ځکه چې دا شاملي اجزاء افراد نه وکذا يخرج به المشترك او دا رنګ په دې سره مشترک مو ته ولې لانه يتناول معاني لا افراد ځکه مشترک چې دا په معنی د شاملي افراد ته شاملو نه وي افراد ته نه شامل کده معنی ډېری وي مشترک به ان شاء الله په دې بس راشي لفظي معنی ډېری په ډېر معلومات ده موضوع. ثم قوله بيت مصنف رحمه الله فرمایلی متفقه الحدود على سبيل الشمول دا سره پاره ده نو لبيان تحقيق ماهيه العام لا للاحتراز په دې سره څه شی وته نه نه بلکې دا قید اتفاقی نه قید احترازي نه ده یو قول دا ده چې په دې متفقه الحدود نه دا قید اتفاقی نه قید احترازي نه نه په دې سره شی نه وته او چا دا ویلي دی وکیلا او چا دا ویلي دی دری ابن الملک رحمت الله علیه دوی چې متفقه الحدود دا احتراز راغی د مشترک نه ولی لانه يتناول افراد مختلفه الحدود زګه وای چې په دې متفقه الحدود سره ته مشترک وته یو ته مشترک وته نور ماغوي مشترک دی وته زګه ته مشترک وته چې مشترک په داسي افراد باندې دلالت کوي چې داږي هغه ما دغه بدل وي حقیقتونه بدل وي لکه ما تاسو وی دا قرأ دا یو مشترک ټکی دی نو دا په معنا په حیز باندې هم دلالت کوي په طور باندې هم وز حیز او د طور د یو بل مختلفه الحدود دي پوه شو مې باندې لکه پوه شو او على سبيل الشمول جنې کنه نو احتراز عن النكره المنفيه دي دا احتراز لنکره منفیه نه تاسو به دا خبره اوریدلی چې کله په نفي په نکره باندې داخل شنو په نفي کې عموم پیدا کوي کنه په نفي کې عموم پیدا کوي خو په نفي کې عموم پیدا کوي د دې مطلب هغه په نفي کې عمومي على سبيل البدليات په نفي کې په نکره منفيه کې عمومي على سبيل البدليات او په دغه کې په عام کې عمومي على سبيل الشمول على سبيل الشمول او على سبيل البدل لکه په دې خبره باندې پوه شوي على سبيل البدل او د دې څه مطلب دی لکه ته ما رايت رجلا ما رايت رجلا دا اوس نکره منفیه ده کنه رجلا نکره ده او د منفی نه اوس راغله نو دې ته څه لګيږي نکره منفیه نو مطلب یې دی چې ما هیڅ یو فرد انسان لیدل د سړی لیدل نه نه او على سبيل البدليات على سبيل البدليات معنی چې په یو وخت په یو سړي باندې کوي ما رايت رجلا نما دا سره دله نمیدال دله نمیدال دله نمیدال دله ما رايت رجلا او کته ما رايت دا ما هیڅ یو سړی نه دله ان دا ټول سړی په جمع باندې دلی نو په على سبيل الشمول او على سبيل البدليات کې دا فرق دی لکه روټي دا روټي دا پراټه دی اغست دا او وګي دی پرتول دا او خو کلی مزیدار اگې دی پرځدا او ورته وګي او دا ټول ډوړې دی په نوړې راوغه سره په جمع دی په خلکړه دې ته لګي على سبيل الشمول او على سبيل البدليات ته وځي دا روټي دا او دا ځان نوړې کې او پلس موړو باندې وکړي دې ته لګي على سبيل البدليات هغه باندې خبره باندې پوښوي نو نکره منفیه او عموما دلالت کوي على سبيل البدليات یعنی یو او دا عام چې دا په عموم باندې دلالت کوي على سبيل په دې پوښوي نو یو على سبيل الشمول على سبيل الشمول جنانه په دې سره د سوت احتراز عن النكره المنفيه دي لا احتراز غیر سنه لا كلمه فانها تتناول الافراد على سبيل البدليه دون الشموليه ځکه چې دا نکره منفیه دا هم افراد ته شامل وي او على سبيل البدليه وي على سبيل الشمول نه وي هغه پوښتنه به باندې وس وای کنه چې د مصنف رحمت الله علیه او ټکه پکې لیکل دی کنه چې دا صاحب التوضیح چې دندان لیکل درنه کې لیکل دي چې ما دا وګورل کوټه الله وبخا چې اما العام فما يتناول افرادا یعنی دلته دا تناول ټکه لیکل او دا علامه فخر الاسلام رحمت الله علیه تابعداري کړی ده بده کې او صاحب التوضیح چې نه په استغراق لیکل دی نو دا ولې دا غي نه اختلاف وکړو پوښوي یو بل خبره دا زما په دې کې دا یاد وساتئ چې یو جمع قلت یو جمع کثرت دا خو پیژنې کنه جمع قلت څه ته وایي چې یتین په د سپور دلالت کوي او جمع کثرت څه ته وایي چې کله د لسونه نو د تین نو واغله د تین نه شروع شه
د 3 نه شروع شو او د بره چې څونه شي چې دای باندې دلالت کوي دا جمع قلت او جمع کثرت ده پوه شو به باندې د جمع قلت خپل اوزان دی او د جمع کثرت خپل اوزان دي او چې کله په دې جمع باندې الف لام داخل شو تاسو په دا خبره ولیدلی چې الف لام د جمع غ جمعیت باطلوي د جمع غ جمعیت باطلوي په دې خبره باندې پوه شئ ها لکه رجال درې سړو ته وای یو سړی ته وای یو سړی ته رجال نه وای دو سړو ته رجال خو چې ار رجال دی وي نو بیا یو سړی ته ویل شي او دوه ته ویل شي او درې ته ویل شي دې ته ویل کېږي جمع معرف باللام څور ته ویل کېږي که جمع معرف باللام شي کنه جمع معرف باللام په دې کې استغراق ده په دې کې څه ده یعنی په جمع معرف باللام ایک تم شامل ہے دو تم شامل ہے تین تم شامل ہے لاکھ تم شامل ہے کروڑ تم شامل ہے خو رجال چې تا وي نو دا خو په 3 باندې دلالت کوي او د 3 نه په سیوا باندې دلالت کوي خو په 1 او په 2 باندې دلالت کوي 1 د پاره سو وي مونږه رجل او دا 2 د پاره سو رجلان پوه شو به باندې نو خبره پدې کې دا چې جمع معرف باللام دا په عام کې داخله ده کنه داخله جمع معرف باللام په عام کې داخله ده او کنه داخله نو زمنګ دا صاحب دا علامه فخر الاسلام رحمت الله تعالی کړی دا نو چې جمع معرف باللام دا په دای کې نه داخله په عام کې نه داخله ځکه هغه چې په عام کې استغراق شرط نه لري او د علامه صاحب التوضیح د توضیح چالي ګل او دا باندې په عام کې استغراق شرط ده په عام کې استغراق سره شرط ده پوه شو به باندې په عام کې استغراق سره شرط نو هغه کې استغراق ټکه لګولې نو دا جمع منکر چې بیا کوم د جمع منکر یعنی هغه جمع چې سي نه کوي نه باندې سره د عام او د خاص په منځ کې واسطه ده وایي چې دا نه عام ده نه خاص ده بلکې سره ځکه چې جمع منکر ته عام اخلي نو عام خو دې چې په خپل ټول افراد باندې دلیل کوي دلالت کوي کنه نو دا په 1 او په 2 باندې دلالت نه کوي پوه شو به باندې په 1 او په 2 باندې دلالت نو کته چې بس خاص به کوم ده نو خاص خو دې چې په یو فرد باندې کې داګه افراد ډیر نه نو به چې جمع منکر نه خاص ته نه عام ده شي شي دا په واسطه ده پوه نه شوي کنه وګورئ وان مکتف المصنف رحمت الله علیه اکتفا کړی د مصنف رحمت الله علیه بالتناول فتناول سره یعنی تناول ټکی لیکل ہے فما يتناول افرادا دون الاستغراق استغراق نه لیکل ولی اتباعا لفخر الاسلام چې دا علامه فخر الاسلام بزوی رحمت الله علیه تابعداري کړی ده فانه لا يشترط في عنده في العام ذکر هغه باندې علامه فخر الاسلام رحمت الله علیه باندې په عام کې نه شرط سبق نه شرط الاستغراق لجميع الافراد چې خپل ټول افراد لره راګیرول فالطول افراد لنا اقلول فالجمع المعرف والمنكر كله عام نو جمع معرف او جمع منکر دا په نسبت سره دا عام دی لکه پوه شو به باندې هغه چې جمع معرفه او جمع منکر دا عام دی او ټول افراد پکې چونکه شرط نه دي کنه استغراق پکې شرط نه لري نو عام دا جمع منکر اگر چې پتین باندې راکې لتین په سیوا راکې په 1 او په 2 دلال نه کوي خدا په نسبت استغراق شرط نه لري دا باندې باندې استغراق شرط او د علامه صاحب التوضیح وعند صاحب التوضیح يشترط في العام الاستغراق او د امام د صاحب التوضیح په نسبت باندې استغراق په عام کې شرط ده نو چې په عام کې شرط ده کنه استغراق نو جمع منکر دا به په منځ کې بیا صحیح دا په نسبت باندې بیا صحیح واسطه وي ځکه جمع منکر عام خو نه لري عام ځکه نه لري چې خپل ټول افراد لره شامل نه لري او خاص نه لري خاص مل نه ځکه چې افراد ډیر دي نو دا څه شي شو واذا خاص او د عام په منځ کې څه ولا فيكون الجمع المنكر واسطه وجمع منكر بواسطه شي بين العام والخاص الګه پوه نه شوي کنه ها ګورانه دا کوم نور بسوي ما ها ګور منګه د عام تعریف وکړو عام منګه وسوي چې په عام په تعریف کې درې ټکي دي ما يتناول افرادا متفقه الحدود على سبيل الشمول اذا ما مراد خو دغه لفظ موضوعه لفظ نظم د الله على المعنى د مراد ده او افرادا ما يتناول افرادا افراد به بل سره خاص وته خاص العين خود زګه وته چې لکه دا قانون سره نشته او خاص الجنس او خاص النوع ته ولي وته
ځکه چې هغه په مفهوم کلی باندې دلالت کوي په افراد باندې دلالت دا متفقه الحدود چا په کې ویلي دي چې دا غیر اتفاقی ده په دې سره د سره دی وته او علامه ابن الملک رحمت الله علیه په متفقه الحدود سره دي مشترک وته ځکه مشترک په داسې افراد دلالت کوي چې دا هغه حدود دیوبل نه مختلفي پوښوي علی سبیل الشمول دا دریم قاعده په دې سره دي نکره منفیه وته نکره منفیه اگر چې په افراد باندې دلالت کوي لیکن هغه علی سبیل البدریت وی علی سبیل الشمول نه وي بیا بداله چې دې مصنف رحمت الله علیه په تعریف کې یتناول ټکی ولیکو او علامه صاحب توضیح چې کوم د عام تعریف کړل نه پای کې استغراق ټکی لیکل لري نو دې چې دا تناول ټکی لیکل لري نو دا د علامه فخر الاسلام رحمت الله علیه دغه کړی دی تابعداري کړی دا ځکه داغه باندې په عام کې استغراق شرط نه لري په عام کې استغراق شرط نو جمع معرفه جمع معرفه او جمع نکره یعنی جمع المعرف باللام او جمع منکر دا باندې دا په منصري عام دي کتور دی چې الګا دا رجال دا په دریو باندې دلالت کوي دریو په سیوا کوي او په یک او په دوه باندې دلالت نه کوي نو چې استغراق په شرط نه لري او د علامه توضیح مطلع صاحب توضیح په نسبت باندې په عام کې چونګې استغراق شرط ده نو جمع معرفه خدا په نسبت باندې عام ده او جمع منکره دا په نسبت باندې عام نه ده ځکه جمع منکره ولې عام نه ده ځکه دا د 3 او د 3 په سیوا باندې دلالت کوي او په یک او په دوه باندې دلالت واښو به باندې نو او چې د جمع منکره څه شی او چې جمع منکر د خاص او د عام په منځ کې واښوي واړه